منیر شاکر په دغه مرچ دی وای قرآن احادیث ته محتاج نه دی بابا قرآن احادیث ته نه دی محتاج خو موږ د قرآن په فهم کې احادیث ته ضرور محتاج یو بل جمله به ان شاء الله ولې قرآن نه لس مقامات تاسو په مخې ته بیان کم دلته سوق دی راشي د حدیثونو بغیر د موږ ته قرآن ولګ واصحابه هدات طريق الحق وهماتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی محترم مسلمانانو ورونو د دوه درې جمعې ما مسلسل ستاسو په وړاندې د حجیت حدیث په حواله سره څو خبرې ذکر للې یعنی په دغه موضوع باندې چې څنګه د الله رب ذوالجلال اطاعت ضروری دی فرض دی دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروری او فرض دی څنګه چې د الله رب ذوالجلال د اطاعت نه انکار کول کفر دی دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت نه انکار کول کفر دی څنګه چې د الله رب ذوالجلال اطاعت کول سره انسان هغه جنت ته رسیږي دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت او احادیث منلو سنت منلو سره انسان جنت ته رسیږي څنګه چې د الله په اطاعت کې کوتاهی کول په دې سره انسان جهنم ته رسیږي دغه سید رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې کوتاهی کول په دې سره انسان جهنم ته رسیږي تقریبا د قرآن مجید لس پنځلس آیتونه او احادیث مبارکه ما ستاسو په وړاندې په دغه موضوع باندې ذکر لله د عمر خبره به ستاسو ذهن کې راغلی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت ضروری دی احادیث او سنت منل دا ضروری دي د دین انکار کول کفر دی بغیر عذر نه په دې باندې نه عمل نه کول دا فسق دی او د جهنم تلو ذریعہ ده دغه دوه جمعې درې جمعې ما په دې حواله سره تفصیل وکړو ځکه چې دلته انکاری حدیث په نوم باندې چې کومې فتنې پیدا کیږي او وی مونږ ته د الله اطاعت د عمر کافی دی د رسول الله د اطاعت ضرورت نشته زه به ان شاء الله مخکې جمعو کې دا وی اشکالات دا وی اعتراضات دغه ذکر کوم خو دلته په منځ کې ضمنن یو خبره بل ذکر کوم د انکاری حدیث دغه پړوي چې کوم ځین شروع شوی د هغه ته ویل کېږي انکاری فقه منکرین فقه یقینو کده هر فتنې د باره یو بنیاد وي انسان چې کله دغه پړوي باندې قدم کیږي د دین پس د گمراهیانو دروازې کلاو شي د زلالت گمراهی دروازې کلاو شي زموږ علماء په مخ کې وي ول ترک تقلید د هر فتنې د هر گمراهی دروازه د جر لګ کم خلق چې بخبل باندې مجتهدین نوي د دې طاقت نه لري چې هغه اجتهاد وکړي قرآن سنت نه نو مسائل استنباط وکړي د دې باوجود په قرآن او سنت باندې ار خپلنا اهلی باوجود تجربه کوي دا غینه مسائل اخلي دغه انسان د بل اخر کله د قادیانیت پیدنا کله د انکاری حدیث پیدنا کله د جماعت المفسدین پیدنا کله یو پیدنا کله بل پیدنه شکار کی او یقین وکړه تاسو د گمراهو بنیاد ګورئ د دې ټولو بنیاد ترک تقلید دی چې یو سړی نه دی د اهل چې د قرآن سنت نه برای راست اجتهادي مسائلو کې مسله واخلي د دې باوجود کوشش کوي د التر مسائل اخلي د دې ټولو نه به دغه ګمري راپورته کیږي نو بدلته بعضی خلک او دغه غلط فهمي پیدا کوي موږ د پر قرآن او حدیث کافی دي الته منکرین حدیث چغه وهل موږ د پر قرآن کافی دی احادیث ته ضرورت نشته بلکې وس پورې همونه شاکر په دغه مرچ وي قرآن احادیث ته محتاج نه دی بابا قرآن احادیث ته نه دی محتاج خو موږ د قرآن په فهم کې احادیث ته ضرور محتاج یو بل جمله به ان شاء الله ولې قرآن نه لس مقامات تاسو مخې ته بیان کم دلته سوق دی راشي د حدیثونو بغیر د موږ ته قرآن ولګ
بلکې هغه حدیث بس تاسو وړاندې راوړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې خلک براشي تکیاګانو ته ډډه والی وای به موږ د پاره قرآن کافي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو ورنه تبوس وکئ د خر حرمت کوم ذکر شوی د ماتره قرآن نه وخایا. برحال غزان موضوع ده، لیکن دلته یو بل ډله ده د انکار فقه او موږ د پاره قرآن او حدیث کافي دی. بس اطیع الله او اطیع الرسول. اولی الامر چې قرآن مجید دغه کوم نسته دا نیمګړی کوي او اگر اخلی او د امت ذهنونو ته شکوک او شبهات وراچي د سر بارا چې امت د اسلافو نه کټ کی کم اسلاف چې موږ ته دین حواله کړی دی دین را رسولې دی او کم چې د قیامت په علاماتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو لعن اخر هذه الامه اولها د دې امت اخرنی خلق برا پاسي اولینو باندې بلعنت کوي. امام ابو حنیفه په قرآن نه پوهیدو، امام شافعی په قرآن نه پوهیدو، امام مالک په قرآن نه پوهیدو. گویا دا اولنې هغه بنیادی چې امت بد اعتماد کولی بد زنه کولی په خپل اسلاف باندې کله چې امت بد اعتماد شي دا به قرآن د نست انکار کوي تعبیرونه ورته خپل وراغوندي دا د احادیثو د انکار کوي دا پړوي د دې نه شروع شي. ا دې وجنه یاد وساتئ موږ د پاره شرعي اصول څلور را کړی د قرآن حدیث اجماع او قیاس شرعي دی مجتهد اجتهاد او نصوص چې څنګه چې د الله اطاعت ضروری دی دغه سي د رسول الله اطاعت ضروری دی. بیا د الله او رسول ته د اطاعت رسول د رسیدو د لپاره یو دریم سیس قرآن ذکر کړی دی اولی الامر منکم د فقها مجتهدینو اتباع کول دي دا وی تقلید کول دي. دا موضوع ما بار ستاسو مخې ته ویلې دي چې پس کې به تقلید کوو. موږ ورته اجتهادي مسایلو کې هغه اجتهادي مسایل کوم دي تاسو ته ما بیان کړي دي مخکې چرته یو ځل چې درې قسم دي. یو ته موږ وایو مسایل غیر منسوسه چې قرآن سنت کې صراحتاً نه وي. دویم نمبر مسایل منسوسه متعارضه قرآن سنت کې صراحتاً شته دي خو په ظاهر کې په نصوصو کې ټکراو راغلی دی. مثلا امین په زور وي که امین په قلار وي دلته مجتهد کاری تطبیق کوي په دلیل شرعي سره موږ هغه تقلید کوو ورپسې روان. او دریم نمبر مسائل بیا غیر چې قرآن سنت کې صراحتاً شته دی ظاهراً تعارض هم نه لري لیکن التر یو لفظ دغه سره راغلی چې ریوي معنی نه زیات معنی لري د زیاتو معنو احتمال لري. الته امام او مجتهد تعین د یوې معنی کوي په دلیل شرعي سره او موږ تقلید کوو. دا درې قسم مسائل دي ته موږ مسائل اجتهادي وایو او په دغه اجتهادي مسایلو کې د امت د پاره الله چې لار بیان کړی دا غیر مجتهد تقلید او اتباع ده. بس برل زغه تنور زم تاسو راشي قرآن مجید کې اول نمبر الله ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو اطیعوا الله اطاعت کوي تاسو د الله واطیعوا الرسول اطاعت کوي تاسو د رسول واولی الامر منکم او اطاعت کوي تاسو د اولی الامر. د اولی الامر څوک دی الله؟ نو موږ خپل طالبانو ته وایو القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن بعضی ر بعضی تفصیل کوي به موږ تفصیل بیانو متصلا جدا راځي منفصلا جدا. اول نمبر ماخذ د تفسیر زموږ د لپاره قرآن دی. موږ چې قرآن دویم ځای ګورو دویم ځای راته وایي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. دلته أولي الأمر تفسیر په خپل قرآن کې د أولي الأمر څوک دي لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دا أولي الأمر هغه څوک دي چې دوی استنباط کوي. استنباط څه معنا د دې خاورې نه پټې چې کومې اوبه دي دا راښکاره کول د قرآن او سنت په تحه کې چې کوم مسایل دي دا راښکاره کول یعنی د اولی الامر تفسیر یې کړی دی په لعلمه الذین یستنبطونه منهم سره او استنباط کار د مجتهدینو دی د هر کوجابودي کار نه دی. اول نمبر قرآن موږ ته واضح کړ اولی الامر د فقها دي مجتهدین دي. دویم نمبر په دې باب کې چې راشي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د لوی مفسر د قرآن دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړې بخاری کې حدیث دی یا الله دتر قرآن فهم ورکړه قرآن علم ورته ورکا او دې په خپل فرمایي د قرآن یو دغه سي آیات نشته چې ماته دا پته نه لګيږي چې راغي په باره کې ماته دا پته نه چې د آیات د سبب باره کې نازل شوی دی د دې آیات مطلب څه دی. هغه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي مستدرک د امام حاکم رحم الله چې تاسو راواخلئ هغه کې امام حاکم رحم الله جلد 1225 کې نقل کړي. ابن عباس اولی الفقه والدین د دین فقها مجتهدین مراد دي فاوجب الله طاعتهم الله د دې اطاعت واجب کړی دی. او په دقه مستدرک حاکم په دقه جل صفه باندې
حضرت جابر رضی اللہ عنہ یو بل صحابی دے اغم فرمائی د دینا فقہا مجتہدین مراد دی ام د دق لاندې ابن کثیر کے تاسو چت کئی اگر نمونہ باقاعدہ اخلی امام مجاہد حسن بصری ابو العالیہ دا ټول فرمائی د دینا فقہا مجتہدین مراد دی اور امام رازی رحم اللہ پر تفسیر کبیر کی دغه آیات دلان دی جلد نمبر 2 صفحہ 113 کی نقل کئی انه لا نزا ان جماعتا من الصحابت پر یہ خبر کہ حصہ اختلاف نشترے چی جماعت دا صحابہ او تابعین حملو قول اولی الامر منکم علی العلماء دی اولی الامر نمراد فقہا مجتہدین دی زمان بعضی طالبانو تا کل کل اشکال لوش ویرکو دلتے وی حملو قول اولی الامر منکم علی العلماء دی ورنہ علماء مراد آغستی دی نو دا مولیان خو تاسو میں کنا تم مولائی بلم مولائی تاسو بیر امام مولی پا تقلید ولی کوئی نو منگ اقبلو طالبانو تا بیا ہوئیو کله چې شی مطلق ذکر شي انصراف فرد کامل ته کیږي او دا عالم فرد کامل دا فقيه او مجتهد دی مونږ نه یو وزن سبا چې مونږ مفتی صاحب دیو کې مفتیان خو نشته دا مجازن ویل کیږي مفتی خو هغه چاته ویل کیږي چې د اجتهاد او استنباط باندې قادر دی ملک او طاقت پکې وي نن سبا مفتی شاول الله رحم الله فرمای هغه چاته ویل کیږي چې د دومره قدرت لري چې د مذهب اهل مذهب والا داغه د کتابونو نه داغوی اقوال را نقل کولای شي داغه پرنا کې د فتوا ور کولای شي دا صرف ناقل دی د نقل تر حد پورې مفتی دی ورنه د مفتیان سویندا هم رښتیا مفتیان نه دي مجازن ورته مفتی ویل کی ورنه مفتی امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک او امام احمد رحمهم الله نو د عالم فرد او کله چې تاسو ما تراشي مثلا زه مفتی یم ما ته مفتی صاحب د مسله راته پیښه ده یقین نو غزه دا طاقت نه لرم چې قرآن سنت نه مسله را واخلم او ته بیان کوم زم د امام ابو حنیفه فقہ کې بڑا مسله ګورم نو گویا ته جواب درکون کې امام ابو حنیفه دې صرف ناقل شو مدلتي سو قدرت لري بده وخت چې مسله ځان نه رفوسي په خپل باندې هغه دا وکی برهل محترم د قرآن مجید یو د آیت په سرات یا ایها الذین آمنو اے مومنانو اطیعوا الله تاسو اطاعت کوئ د الله واطیعوا الرسول تاسو اطاعت کوئ د رسول وولی الامر منکم او تاسو اطاعت کوئ د فقها او مجتهدین تاسو او فقها مجتهدین په دې امت کې ډېر تیر شوی دي لیکن د چا د مذاهب چې تدوین شوی د غسلور کسان دي امام اعظم ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د سلور حضرت چې امت ور باندې راځو دې وجه نو څوک د خطا نه کې بدیږي کی قرآن کوئی اطیع الله و اطیع الرسول ته امام پس روان شي ماته یو کس وایي وي ته وګوره خبر لغره طلبه خبرې تاسو باغی پوهه نشئ زه صرف یو خبره کوم دیو مونږ ته یا ایو الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول الامر منکم زموږ همیان دوکه کوي اطاعت کوي د الله اطاعت کوي د رسول اطاعت کوي د فقها او مجتهدین ټیک شو خو فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول که یو خبره کې اختلاف راغی به بدیږي کې امام پسې مزه به امام پسې مزه فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول خبره قرآن او حدیث ترت کړي نو عوام خلق باغې دوکږي الکه د خدای باندې عوامي سړی چې په مسله نه پوهیږي دا قرآن سنت ته مسله څنګه دا و چې مونږ تراشي مسله ورته بیان کو پرون نه بل پرون یو الک ما ته واتس اپ باندې اطلاع وکړه مسلې ما ورته جواب ورکړ نو دې بیا راغی مسله کې نه کنه دغه سیو د ما بیا جواب ورکړ په دریم ځل بیا دا مسله نه کنه دا خلکو یې کنه مولایانو تراشي نو کوشش کوي چې دا مفتی غلط کی مقصد دې زما د خوخي مسله ماته وایي نو ما غلط ته به غوسم شوم یو چې څه په ذری ملاویدو ما سره زور ته غوسم شوم مې ته چې دا خبره سمره اړه راړې کنه ستا مقصد دا چې ما خطا کی نو چې زه خطا شم تا ته مسله ستاره ورځي مطابق وایم نو ته به چې الا بلا برګردنی مولا پويږي خدای پويږي نو ما ته بده خو ته ایو ما ته کال کړه ما ته مسلې ته پوس کنو ډېر وګت تفصیل شو ما ته ملګری قصه مکه ته خپل مسله وې زه جواب درکم ما ته وینه کنه زه تا پویوم په دا مسله نو ما ته ته مې پویوم پوی به ځکه ته صرف مسله ما ته وایا نن خلکو ذهن دا جوړ شو نو یو امیغه په مسلې باندې امن پویږي دا په دلیل څه پوي شي دلته تاسو کې څوک د اجازه پاسې کې قرآن سنت نه مسله واخلي امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب د ریکارډ ویره مولا فرمای ولی وسو کسان دی لشکری تویبو ولا بولی ولته در فلیدین او ټریننګ ورکې د امین
ول چې مال راغله ما ته مسله به کوم ځای ناخلو نو موږ وایو د شریعت څلور اصول د قرآن حدیث اجماع قیاس مسله به ول قرآن ناخلو قرآن کې نو احادیثونه احادیث کې نو اجماع د امت کې اجماع کې نو څلورم نمبر د مجتهد اجتهاد نو مولا کډو سره مولا فرمای ما ورته ما ته چې مسله به کوم ځای ناخلو ما ورته بشته زور نه ما ته خو د ټوله دنیا وایي چې قرآن نه به خلو ته څنګه وایي بشته زور نه ما ورته عزت نه کو کېنه قرآن مې راوستو دا وخت دا قرآن او داته اوس په مونږ کې ته ولاړ وي د الحمدلله په ځای التحیات لله تا شروع کړله دې مسلې حل سره دا تو دا قرآن ماته ګلاو کړه ستا پلار نه شو ګلاوله ټول عمر به تیر کې خپل استنجا طریقه به زده نه کې قرآن حدیث دا خو هغه فقها او مجتهدینو احسان کړي پتا د قرآن سنت نه غ دفعات راوستري 73000 دفعات بیر دینه 12,70,000 یا 90,000 جزئیات د امت مخ دیخ د مګهرامه دا وی شکریا ده نو بهرحال وی بیا چې کله اختلاف راشي امام ابو حنیفه امام شافعی مالک احمد رحمهم الله کې دا مسله بس به قرآن حدیث طرف نو لکه یو سړی قرآن حدیث نه عامه مسله نه پیژني قرآن حدیث ته رد څنګه کی او موږ خپل طالبانو ته وایو فإن تنازعتم دلته رافار تعقیم الوصل لپاره ده یعنی دا خطاب صرف مجتهدینو اے خلکو تاسو اطاعت کوئ د الله اطاعت کوئ د رسول اطاعت کوئ د اولی الامر د فقهاو تاسو نه به پوری دیو مخاطب کې فای راوړه فإن تنازعتم اے مجتهدین او فقهاو کتا سو کې اختلاف راشي دا مسله بیا رد کوي قرآن او سنت الته مسله په غزي باندې حل نو بهرحال دا یو نس د قرآن دی دویم نمبر کې تاسو قرآن وګورئ قرآن یو دویم زموږ ته حکم کوي واتبع سبیل من اناب الی تاسو اتباع کوئ تقلید کوئ د مذهب د هغه چا الله فرمای اناب الی چې زما طرف ته رجوع کوي مقبل طالبانو ته وایو دلته واتبع صيغه د امر ده او امر د وجوب د پر راضی کله چې د خلاف قرینه موجوده نه وي دلته د خلاف قرینه نشته نو مفسرین فرمای د دین معلومه شو چې صاحب مذهب یعنی د چا د مذهب تدوین چې شوی د عملا موجودی پاداغي تقلید او اتباع په هغه چا باندې چې اجتهاد شرایط نه لري په واجب امام ابو حنیفه منیب الله او شیطان ته رجوع کوي الله ته کوي امام شافعی منیب الله امام مالک امام احمد بن حنبل ټول منیبین الله او شیطان طرف ته رجوع وکولا چې کله دا منیبین ال الله د امت په اجماع سره بردیو په مذهب باندې عمل کول د قرآن په نص باندې عمل کول دي بدا قسم اشکالات دیو شروع کی یرمات قرآن کې امام ابو حنیفه نو امام شافعی پلان کې ما ته وځي کې مې بیان وکړو نو زموږ سوال جواب نشو یو کس ما پسې پاسرو ما ته د امام ابو حنیفه په قرآن کې شته دا په حدیثو کې شته تاسو امام ابو حنیفه پسې روان دي الخامه خبر امام ابو حنیفه په مذهب ما ورته لوشتره زر در خیمه دیم لک زور جو امام ابو حنیفه نو کوم څه راخی نو ما ورته ویل ملګری پیمانه به یو ساتو ویل للمطففین الذين اذكتالوا على الناس د شعیب علی السلام د قوم کار بنه کې پیمانه به یو ساتو په کومه پیمانه په ما سوال کې پک پیمانه به بتا سوال کو او د نبی علیہ السلام طریقه مې یو د بخاری کې موجود دي یو کله کله به سائل راغی سوال به وکړو نبی علیہ السلام په سوال کې سوال وکړو د جواب به حل شو سره نو د سوال جو کله جواب داغي جوابي کله د سائل نه سوال کول د رسائل جوابي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو کس راغی ول الله پیغمبره ما پر روزه کې خپل بیبي خپل کړي د روزه مې ماته شو نبی علیہ السلام سره لاس کې مانه و نبی علیہ السلام ته دغه سی واغستا دا شونو مبارک ته باندې ولګول ول زما روزه ماته شو لا هغه ورته نه بس هغه تر سوال جواب ملاو شو لاړو نو ما ورته ملګری د ما ته ویل امام ابو حنیفه قرآن کې وخایا حدیثو کې وخایا ما ورته اوس مسبقین مونږ دی وکړو په کوم دلیل مارته ورکو مر راکین قرآن وی تاسو ذکر د جز مراد تنه کول روک جمع کوونکو سره جمع کوي حکم کړه د قرآن مرته امام صاحب نو واستما پسې ودرېږي دې نه بار بستانو سوک د بوسکی تای مولشه پسې مونږ کو په کوم دلیل ته ورته ورکو مر راکین قرآن حکم کړه دی تا ته وای حکم خو کړه دی او ته ولاړو زمانوم بدرته دی مفتی ردیم پسې ولاړو ماته راغلم په دې کې وخه و زمانوم دلته نشته ته په دې مشرک شوې نه ها ماتم قرآن وی مورتل تاسو سره دلیل دی امام پسې ودرې مته ورکو مر راکید مورتل ما سره دلیل دی وتبع سبیل من انا بیلیا اوس که استاد یو مخکې امام ورفه نو مخه نو ول خپل امام نو مخه به وزر خپل امام نو مخه کزه بدی مشرکیږم چې په دکر امام ورفه نو نشته نو ته خدا شرک د ورځې 15 پیری به کې خدا خو به مونږ ته قرآن وی ورکو مر راکین دا به مونږ ته مشاهده راخی
د امامت په شرایطو باندې څوک پوره دی زه پسې مونځ وکوم دا به موږ ته مشاهده راښیي د امت اجماع راښیي دا څلور امامان په دې پوره وصایبې دا صاحب د مذهب امام ابو حنیفه مالکي شافعي دا ټول منیبین الله د دې د مذهب اتباع لازم ده او بعضې پکې دومره کم عقله وي زه د حساب بابا روډ باندې یو هلک راغی نوجوان هلک کړی دیو کار خدای خلک د خپل قوم رهنمایي کوي دوی ورته شکوک شبهات وراچوي دا ظالمان ما ته وایي زموږ مولوي صاحب ما ته وایي چې امام ابو حنیفه مور نوم درته درځي ویل ما ورته نه ورته ولې به امام ابو حنیفه پسې روانې نو ما ورته الله ستاسو چې کوم مولوي صاحب دی دره د مور نوم درته درځي ویل نه نو ما ورته ته پسې ولې روانې نو دا دیو عجیب عجیب پیمانې دي غریبانو او دیو ته یو رټه د اعتباد کې دلته یو شیخ صاحب بیا موږ لاړو یو کپنۍ کې یو شی پیدا شوی غیر مقلد دیو د عوامو ذهن خرابوي تباه کوي د دیو یو ملا شیخ زما ورته د مناظرې په دې کپنۍ کې اعتباد کې دلته خو موږ ورغلو ورته د دیو د شیخ چې کوم مناظر دی رانغی نو هغه نور کسان راغله دا نور چې راغله دو درې غنټې انتظار موږ مولا ته موږ فهم تفهیم کې په موضوع خبرو وکړو د عوام به پوه شي مولا ته کارونه کول مولا ته موبایل بند کو دا رده چې کوم عوامو ټریننګ کړي دیو ځان سره یو کتاب راوړی دا ماته شروع شو نو د مونځ په موضوع باندې کتاب راوړی د یو مولا هغه نو دا زموږ یو ملګری ورنه تپوس کوي وایي ستاسو د امام الله اکبر په زوره وایي دا ستاسو مقتدیان په پټ وایي سرغنه وایي دا ماته قرآن کې وښیي حدیث کې چې امام به امین په الله اکبر په زوره وایي مقتدیان به په قلاره وایي دا اوس د کتاب یې کلاو کړی یو ځای راړی نو هلته خو د مسلې جواب شته دی نه غریب نو ما ته نه تپوس کوم ورته ملګري زر نه یو تپوس کوم تا خو تا د اردو کتاب راغستی دی که نه تا ته څه پته را چې د کتاب حواله ورکړې ده دا صحیح ده که غلطه را تاسو ته خو پته نشته دی عوام یې که نه موږ ملایانو ته په خدای کې د دې نه خو پته موږ د امام علیکم مخلدین یو ټوله دنیا څلور امامان خو پسې روانه ده ما ته وایي نه نو ما ورته ملګريه دې مطلب دا شو چې ته په خپل مولوي صاحب تقلید کې ده پسې روانې وایي نه زه تقلید نه کوم زه اتباع کوم ما ورته خستا مطلب دا شو چې د غیر الله تقلید ناجایز ده اتباع جایز ده ما ورته یاو ما ورته زه یو دلیل راته پې ووایه چې د غیر الله اتباع جایز ده مونږ وابیانه اتباع کوو تقلید نه کوو تقلید یې ناجایز ده تاسو تقلید کوئ ظالم بچي د نوم ور نظر بدل کړي بس ما ورته زه یو دلیل پې ووایه د ما د شروع شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اتباع کوي تاسو د هغه څه چې تاسو ته الله طرف نه نازل شوي دي ولا تتبعوا من دونه اولیاء د ما سوى الله تابعداري مه کوئ نو دې داسې د آیات ته ووایو خو سوچ ورته نشته دی ما ورته ملګري ته وګوره تا خپله دا ورتله که زما دا ولې رتله دی چوپ شو ما ورته وګوره ستا دا ودا وه چې مونږ د خپلو ملایانو اتباع کوو تقلید یې نه کوو د غیر الله اتباع جایز ده تقلید یې جایز نه دی او ته چې دلیل وی ولا تتبعوا من دون اولیاء د ما سوى الله اتباع مه کوئ قرآن وی ته بیا وی زه کومه دا زما په خبره چې دی پوه شو دی په ځان پسې همدغسې په خندا شو خو دې غریبانو ته ګوره توتیا رټې ور یادې کړې نور نیک په خدای که مولای پوهېږي یا مې پوهېږي او عقل خبره هم دا ده دې وخت کې هسې رجا ذهن منې چې امام حنیفه قرآن نه پوهېدو دا پوهېږي دې وخت کې رجا ذهن دا مدي چې دا 90 سال 80 سال 70 سال ګیري سپینې شوې د قرآن حدیث په خدمت کې و یاره دا نه پوهېږي زمونږ د مدرسې نه بګوړه چې دلته سره به یزربو را سره نشي یادولی حدیث نه لاړ شي په سر باندې سپین رومال خور کړي هغه د دیو شیخ جوړ شي نو ستا د عقل مني دا دلته چې ورته 43 کاله چا په سر درده و هغه وایي نه پوهېده په قرآن سره به یزربو باندې چې نه پوهېده هغه پوهېږي اوس یقین وکړه په دې وخت کې د بعضې نوجوانان د کمعقلتوب په دې حد باندې ور روان شوي دي نو بهرحال ټایم رانه ختم شو هغه موضوع رانه بیا پاتې شو انشاءالله بلې جمعې ته به پوره کړم خو موږ ته قرآن راښولي اطاعت د الله نمبر 2 اطاعت د رسول دریم نمبر اولی الامر بالکم د فقها مجتهدین و تقلید او ضرورت دی ته څه دی انشاءالله بله جمعه کې بس درته بیا ووایم خو قرآن مجید موږ ته اصول څلور راښیي نمبر 1 قرآن نمبر 2 احادیث نمبر 3 اجماع د امت هغه چې په هر فن کې دغه فن والا د ماهرینو اجماع هغې ته اعتبار د هر چا هغې ته اعتبار نه وي څلورم نمبر کله چې یو مسله په قرآن کې صراحتن نه وي هغه په نصوصو هغه نصوصو کې پټه موجود دي په هغې باندې مجتهد پوهېږي هر څوک نه پوهېږي چې دا راوباسي د ځمکې د لاندې اوبه دي که نه د اوبو امت ته ضرورت دی خو د اوبه ماو ته نه شو راویستی یو ځای کې د اوبو ضرورت دی ما ته په خپل باندې ګنتري راواخلو ځای راکنو یقین وکړه تر قیامته به کوي اوبه راونه باسو د دې لپاره به د اوبو ماهر راولو هغه به اول دا معلوموي
چې د اوبو رک په کوم ځای کې تللی دی اوس دا کویې کنستل څنګه پکار دي مشینري به راوغواړي تا ته به هفته نیمه کې کویې راوکني اوبه به درته میلاو شي خو د دې لپاره ضروري دی چې ته به دغه کویې ماهرینو ته رجوع کړې دغسې که تا ته مسله پیښه شوله دا مسله په قرآن او سنت کې صراحتاً نشته دی مثلا قرآن وی اقیم الصلاة تاسو مونځ کوئ الله مونږ مونځ څنګه وکړو منکرین حدیث ویل مونږ ته حدیثو ضرورت نشته دی مونږ ته قرآن کې مونځ طریقه وښایي بسم الله وکړئ هغوی د حدیثو څخه راغستله تفصیل له پنځه منځونو دا تفصیلات حدیث کې موجود وو حدیث شرح کول له قرآن د مونځ طریقې راوغورځول پنځه ټایمه مونځ دی دومره سنت دی دا د تفصیل دی دومره رکعتونه دي دا مونځ څنګه وکړم زما امام به الله اکبر څنګه وایي زه به څنګه وایم په زړه کې به نیت څه طریقه وي دلته ما ته یو وایي وایي ستاسو دا لګیایي تاسو نیت مو وکړو دا پس ژبه چې لګیایي اوس یې دا مسله مخې ته راوړي انشاءالله زه به یو جمعه خبره کوم ما ورته ویل ملګري یې په ژبه به کوي یا په زړه به کوي جان یې دو دا خبره پرېږدوه خو دلته زه عوامو ته نیت ورښیم نیت کله چې تاسو امام پسې ودرېږئ په زړه کې به څه وایئ زه څه کوم سهار مونځ ته ولاړو یو ماسپښین دغسې راځي یو بوتل به ودرېږي بس نور به څه کې که نه کې خامخا به کې په زړه کې زه چلو نیت د زړه قصد او ارادې ته وایي پرېږده څه ژبه مونږ خو هغې ته مستحب ویل مونږ ضروري نه دي ویلي خو ما ورته څه به وایي ما ته غیر مقلد وایي بس وایي چې د کور نه جومات ته راغی دا نیت وکنه ما ورته ویل ښه دا د کور نه جومات ته راتلل دا نیت دی دا قرآن کې دی که حدیث دی رضان نه وی که قرآن حدیث کې ما ته وښایه چې قرآن کې دي چې یو سړی د کور نه جومات ته راغی بس دا نیت دی که حدیث کې شته دی کوي وښایه یقینا قرآن حدیث کې خو دا نشته دی چېرته دي دا کتاب البطن ګېډې نه مې درته ویل څوک چې فرض واجب نه پیژني نو تا خو وایې چې امام ابو حنیفه تقلید کفر دی تا زه په خپل تقلید ځان پسې ولې روان کړم قسم په خدای چې دا ټول راوړی کینې که نه په خدای کې د استنجا د مسلې نه دې راوباسو امامان چوټي دلته دا در امام مجتهد ضرورت شو څه وکړم مخکې طریقه درته درښي او دې خو وایي که نه قرآن حدیث یې پرېښی امام په خدای کې کله مونږ قرآن حدیث په مقابله کې امام منلی زمونږ خو عقیده دا ده د ټولو نه ادنا صحابي دا ټول دنیا د امام ابو حنیفه نه ډکه کا قسم د امام ابو حنیفه هغوی د خپلو په خاورو قربان خو دا شیخان چې د استنجا طریقه هم نه ورځي هلته امام ابو حنیفه نه اخلاق کوي بیا امام ابو حنیفه بسې کنځل کوي والله دې شیخانو نه دغسې لس دنیاګانې ډکې کا دا د امام ابو حنیفه نه مې تاسو زګ ته سره نه وررسي د دې کار د امت ګمراه کول امت بې اعتماده کول د خپلو اسلافو نه کټ نو یاد وساتئ که د اسلافو نه کټ شوئ ګمراه به شئ تباه به شئ هلاکت ته به ورولئ دا هم په خپل ذهن او عقل پسې نو بهرحال ما د دوه جمعې په هغه موضوع خبره کړې وه هغه هم راته قرض پاتې شوه دا هم پاتې شوه خو اصول زمونږ د شرع څلور دي خو دغه څلور اصول په اعتبار د استنباط او اجتهاد سره د مجتهد دپاره دي په اعتبار د عمل او ایمان سره د ټولو دپاره دي الله رب ذوالجلال زمونږ د هرې ګمراهۍ د هرې فتنې نه محفوظ وساتي واخر دعوانا الحمد لله